دا علوم دیوبند ته یو ځل یو انګریز راغی محتمم صاحب نه تپوس کوي وی دا مدرسه پسې چلیږي څومره خرچه ده د لنګر د استادانو د تنخواه بجلی وغیره وی دومره لکه وی د کم ځای نه راځي وی مونږ ته پته نه لګي وی څنګه پته نه لګي بجټ وی والله که بجټ څه ته وی مونږ نه پیژنو نه وی اوس څونه پیسې د سره پرتې دي وی سب نشته لنګري نه تپوس که پیسې شته وی نه وی ماښام به دا خلک څه خوري مونږ ته پته نشته خو خوري به نور څه نه یو خبر عجیبه دا هغه انګریز ورته وایي دکان منډی آمدن نشته او دونه خلک په سوونو روټۍ خوري سهار او ماښام تنخواګانې هم چلیږي دا تاسو څه وایې وایي په دې موږ هم نه پوهېږو خو بس راځي او کار کېږي چلیږي انګریز لاړ چې څه منځې لاړ واپس راغی هغه وخت کې 200 روپۍ ډېر شوي 200 یې راوستې محتمم صاحب له یې ورکړې ډېر خفه شو رحم یې راغی یاره واقعي د دې بېګاله پیسې نشته دا به څه خوري وی دا 200 روپۍ ډېر شو هغه زمانه کې دا والی بېګاله پې دوی له روټۍ پخه کې محتمم صاحب انګریز ته چې روان شوې دې خوا راشه وی دا دې څه وکړ وی دا مې پې رحم راغی دا 200 روپۍ مې درکړې بېګاله دې طالبانو له پې څه پاخه کا وی دغې سره دقې باندې چلیږي وی ته وی په څه چلیږي داسې چلیږي دی چل شو چې داسې بار لاړو طالبانو ته وکتل طالبان په دې دغه کې ناست وو په دې چمن ممن کې او دا دغه و دا د چمن کې ناست دي او دا ډوډۍ خوري نو طالبان خو خاورو کې ناست دي لاسونه هم د خاورو دي او خولې هم هم دا ترکاري مرکاري بیږي هغه انګریز نورو ته وایي ټول جراثیم یې وخوړل وی دا به ماښام ټول مړي ښه دا به مړي ټول جراثیم خوري لاسو ته وګوره په ترکاري پې بیږي ګیرو ته وګوره او ځمکه باندې خاورو سره ناست یو ډوډۍ په چمن په کبل پرته ده وغیره دي دغه کې خوراکې ماتی خوري دا به ټول مري چې چکر یې واپس راغی چې ګورو څونه جنازې به تیارې چې واپس راغی طالبان لګیا دي او فوټبال کوي وی هغه دلته چې طالبان ناست وختي روټۍ خوړله څه شو وی دا لګیا دي فوټبال کوي خو خوند ما خو چې دا ټول جراثیم وی دوی جراثیمو سره غټېږي وی